مولانا فضل الرحمن صاحب چې کله دارالعلوم حقانیه ته راشي نو بیا به شیخ سمیع الحق صاحب هم جمع ته نه مخکې کېدو، مولانا فضل الرحمن به جمع ته مخکې کو. اوس چې مولانا فضل الرحمن راشي ما نه پوښتنه وکړه، زه د مولانا فضل الرحمن بے باک سپاهي ما خپل امام جوړوم. مسجد قبا کې مولانا فضل الرحمن ته شیخ عبدالرحمن السدیس د خطبې نه راکوزیږي، مولانا فضل الرحمن خطبې ته مخکې کوي. ته وې ته خو یې نه سپک کړی، مولانا فضل الرحمن سپک کو. مولانا فضل الرحمن لاندې د سپي تصویر لګولې، د پاسه پې د مولانا فضل الرحمن سر یې ښودلی او غاپي وي، دا ګوره وي دا ډیزل غاپي، نعوذ بالله. ته وې اخلاق د رسول الله صلی الله علیه وسلم د یو عظیم شان وارث دپاره ته دومره سپک الفاظ استعمالوې، ته به د کامیابۍ د خلاصي د نجات تموار به چې زه په دې تم یم. ما تاسو ته ووې آقا صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي چا چې د یو عالم سپکاوی وکړو، تفسیر روح المانی لیکلی د حدیث مبارک نقل کړی دی، تفسیر قرطبی دا حدیث مبارک راوړی دی چې چا د عالم سپکاوی وکړو. روح المانی خو دا روایت هم راوړی دی چې کم سړي د عالم سپکاوی وکړو، روح المانی یو حدیث مبارک دا راوړی دی چې د آقا صلی الله علیه وسلم فرمایي زما سپکاوی وکړو، چا چې زما وکړو د الله سپکاوی وکړو. آقا صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایلی چا چې د عالم سپکاوی وکړو دا د ښځه په ده حرامه ده، دی به واپس نکاح کوي، تازه کوي به. ته ټوله ورځ عالمانو پسې غاپې، ته وې زه د رسول الله صلی الله علیه وسلم امتی محمدي مپاسې به چا پسې. ما ته دا خلک وایي ته د سیاست خبرې په منبر کې، دا زه د سیاست خبرې کوم او ته خبر نه. آقا صلی الله علیه وسلم اعلان فرمایلی کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء، د بنی اسرائیلو سیاست به د هغوی پیغمبرانو کولو. نو د پیغمبر وارث څوک وایه په زوره وایي څوک فارسان دي؟ علما وارثان دي. الحمدلله زم د دارالعلوم حقانیه فاضل یم، زه د مظاهر العلوم ډاګی فاضل یم، زه د نصرت العلوم مولانا شیخ سرفراز خان صدر صاحب شاګرد یم، د هغوی فاضل یم. د دغه علما وارث یم که نه، دغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم وارثان. نو ما ته سیاسي ملا وایه، سیاست قرآن ما ته خولی دی، سیاست ما ته رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک خولی دی. خو عرض مې دې پورې کولو چې دغه طریقه زندگی خپلول دي. الله جل جلاله دې مونږ ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک طریقې مبارک را نصیب وفرمایي. خفګانونه او پریشانۍ به هم ني، ټینشنونه به هم ني، انشاءالله دنیا به هم کامیابی، اخرت به هم کامیابی. هر سړی بیمار نه دی خو لیکن په عذاب کې د ټینشن مبتلا دی، په عذاب کې د ټینشن مبتلا دی. زه دنه پوښتنه کوم لاس اوچت کړي چې څوک وایي زه خفه نه یم او ما ته څه ټینشن نشته، لاس اوچت کړي، یو در کې نشته. شته دی څوک؟ کوئی مائی کا لال ہے دې دور کې په پوره ځمکه څوک نشته دی چې هغه پریشانه نه دی. په خبره پوهېږي که نه؟ په پوره دې پوره دنیا کې څوک نشته دی چې هغه ته څه ناڅه پریشاني نه وي. هر سړی په څه ناڅه غم کې مبتلا دی. وجه دوه دي، د دنیا محبت او د رسول الله صلی الله علیه وسلم مخالفت. خبره پوهېږئ؟ دغه دوه وجې دي، د دې دوه وجو نه توبه ویستل پکار دي. انشاءالله توبې ته څوک څوک تیاریږي، لاس اوچت کوي، خو سم د رښتیا چې تیار یې. خبره پوهېږئ؟